وقال بسم الله الرحمن الرحيم باب من اغتسل عريانا وحده باب دې په بیان دې خبرې اغتسل عريانا چې یو سړی غسل وکي التا بند التا بندر پکړ زده من اغتسل عريانا وحده هغه سړی چې غسل کوي په برهنا بربنده یک یوازي فل خلوتی پتن تنہائی کی ومن تستر اور اغسو چی غسل کئی پدا سے حال کی تستر چی زان با پرده کریوی زان لے دا پردی انتظام کریوی دا دوا اجزاء دا باب دی یو اغتسل عریانن دے اور بل چکم دے تستر دے اس دیزه کی امام بخاری لکھ داخی چې والتستر افضلو او په پردی باندې غسل کول ځان پرده کول دا افضل دي اوس دیزه کې دا سوالو چې را خلوت کې د پردی څه فایده نوې قال بعض انا به بعض ابن حکیم د خپل پلار حکیم نه ذکر کوي هغه د خپل لیکنه عاد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله احق ان یستحیا منه او سوال داو چې را سره په خلوت کې وی بالکل تنهایی کې وی بیا د پردې څه فائدہ او څه مقصد وی الله احق ان یستحیا منه الله دې حقدار دی په دې خبره باندې چې حیا وکړي چې د الله تبارک وتعالى نه من الناس فزيد خلقو اذا خلقونه چې څنګه پرده کوي نو دا ډیره مناسبه ده چې د الله نوم پرده وکي یعنی دا څنګه الله نه پرده وکي پښتو کې خطا شو یعنی دا ډیره مناسبه ده چې د الله مخ کې په پرده غسل وکي ځکه د الله نه پرده نه کیږي نه او د الله مخ کې ځان په پرده کې کی بس ځان نه پرده چاپیره کی ګوره علماء کرام په دې باب کې د باب دو جزء دي جزء اول اثبات دې خبره کې یو سره برهنا بربنده غسل کوي نو دا جایز دي اغتسل عریانا وکاله چې وحده یوازي وي فل خلوتی فتنهایی کې زکات چې ارچه غسل مخامخ د خلقو هغه د فردویم باب را روان دي امام بخاری هغه ذکر کوي په دې ځکه فقط دغه ذکر کوي چې یو سړی په خلوت کې دی لکه خوشی میرانا او پای کې ځان لا غسل کوي د سوات د بونیر د کوهستان د ازاری خورونه دي او په یو خور کې تل دی او ځان لا ناس دی غسل کوي نو الته خلق ني اکثر تقریبا اوس دا ځکه بربند کمیسي وکړل له پرتګي وکړل له په بربند باندې لامبي نو دا لمبل جایز دي دارنګي یو سړی دی مثلا په غسل خانه کې دی او یوازې غسل خانه د وری بند کړي دی او بربند باندې لامبي نو جایز دی په بربند باندې لمبل لیکن بیا هم یو سړی په دغه سي مقام خلوت کې دی ځان پرده کی یعنی لنګ واغوندی لنګوټي واغوندی جنگي واغوندی ځان صادر چاپیر کی او ځان با پرده کی نو دا ډیره بهتره ده دا افضلیت ته ستر او اصل مقصد جواز د غسل برهنا په خلوت کې او په دې سرت کې امام بخاری علیه الرحمت په خلق باندې چې سو کوئی چې برهانه لمبل دا ناجایز او حرام دي اگر چې یو سړی خلوت کې ولی نیوي امام بخاری جواز پیش کړ
اوس دې دویمه خبرې چې والتستر افضلو الک ځان پرده کول چې کوم دینو دا بهتر دي ځان له پرده جوړه کې لنګ جنگي وغیرہ پوښی کنه انډرویر چې ورته وي وقال بعض اوس په دې کې دا سوال دی چې وای بالکل تنها دی غسل خانه ده ور بندي خړ دی ټنګي دی او پاغه دې کې د چا آمد رفت نشته دی ارغنجا خړونه دي بالکل پدې کې سوچته نه کته زوینه دي پردي دي نو پدې کې د پردي څه ضرورت دی نو وی نبی علیہ السلام فرمایي چې الله هو حق و یستحیا من الله ډیر حقدار دی پدې خبر چې اوسړه حیاو کې دربنا وزيد خلقو الله مخي پردو کې ډیر ګران خبره ده بعضی دا کلندری کرا لیوزه تو زلاره من په ما منډه صخرو بمرانه اپ خط کلندر باندې کلو الله دیکھ رہا ہے نو دا ګور ډیر دا مخوفه جمله را لکه اوس یو کار کې او تا ته مشر پلار یا بل زدي ګورم ګوره دا خیال ورته نو معنا الله نه خو شی پټ نری نو دیر پر الله دا پرده ډیره خوخه کړی دا او دې کې امام بخاری رحمه الله الله احق ان یستحیا منه من الناس دا د یو حدیث مختصر حصہ ذکر کړی دا حدیث په ابن ماجه کې دی دا حدیث په ابو داود کې دی او دغه حدیث په ترمذی کې هم دی خو ابن ماجه چې یو باب ذکر کړ دی نو کې یو ډیره خسته خوندوره خبره ده یو خو دغه حدیث ذکر ک او دویمه خبره په دویم حدیث کې دا ذکر کی چې ته چې لکه تعالی څوک نه ګوري نو فعلم بانه يراك لکه حدیث جبريل کې چې راځي ابن ماجه ته مالا تا توخیره فعلم بانه يراك وشګنا اوس ګوره دا ابن ماجه او تر اواړ ځان له 45 صفحه باب ما جاء في الاستتار عند الغسل ٹھیک شو باب ما جاء في الاستتار عند الغسل باب دې په بیان د پردي کولو په وخت د غسل کې دا یو مسله شو دا هغه حدیث مبارک دی او ډیر مزیدار چې ابو سمح وی كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا اراد ان يغتسل قال ولني فوليت قفايا وانشر الصوب فاستروا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام به شاګه صادرونی وا نما بدی خوا کتر صادر به میونیو حضرت په غسل وکړو وای سبحان الله نو پرده به تر بیا ور پسې بل روایت ده او دغه باب آخری روایت ده ٹھیک شو مولانا ابن مسعود روایت ده چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يغتسل احدكم بارض فلات ولا فوق سطح لا يواريه فإن لم يكن يرى فإنه يرى دیکھو لی دیکھی کنا یا مانا فإنه يرى الله مهربان خطا ګوري مسلې ته وخت دی نو معنا دا شو چې دا پرده چې دا نو دا ډیره مزیدار ده دارنګه ترمذی ثانی راکا انو پای کې به مسله ان شاء الله تا تویل شي ترمذی ثانی دواره 105 صفحه دغه مونږ کوم حدیث وایو د دې دغه تفصیل سره دی ایک سو 5 صفحه دا باب ما جاء فی حفظ العورت آخر کی باب دې په بیان د حفاظت عورت بیا مکه دا حدیث مبارک دی دغه موږ څنګه چې کوم دیان بحث ابن حکیم قال حدثني ابي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما ناتي منها وما نظر یزم عورات
کما حصہ اخکار کول شمنگا او کما نشو اخکار کولے قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك لذا فقال رجل يكون مع الرجل قال ان استطاعت الله يرى احد ففعل قلت ما فالرجل يكون خاليا چې اوسه بالکل تنها کی قالوا فرمایا فالله حق ان يستحيا منه هذا حديث حسن الى اخره. مثلا شو دا ترمذی شریفہ 105 دارنګه دا حدیث دی په ابو داود جلد ثانی 201 کې بیا ځان لوګ وره. ابو داود شریف جلد ثانی 201 کې مایکم دا مسله دا نو دا دغه اختصار دی. الله احق ان يستحيا من الناس د خلقونه پرده کوي نو ډیره مناسبه ده چې الله نه پرده هم وکي نو دا بلکه د آداب نشي ورنا ان الله يعلم ته وای کنه یو تاسو شاو زه ټیک شه ما تبدون فتتم ټیک شه والله علیم بذات الصدور شو ټیک شو کنه اصل هغه سورته طه ویل غواړي فانه يعلم السر واخفى نو الله کو په سر او په اخفا هم پوهه خبر دی خدا صرف سره تأدب مع الله دی الله مخی ادب دی الله مولا توفیق راکی کنه دا د خسته خبره قربان. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بني إسرائيل يغتسلون عورات ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده فقال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة ليغتسل فوضع الثوب ولا حجر ففر الحجر بالثوب فجمعها موسى في أسره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بني إسرائيل إلى موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه لنذبر بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه بس دا یو شو زنده ما شاء الله ما شاء الله خا بچے دلوي شریف خسته عبارت دی. اوس ګورا مولانا صاحبہ په دې دا یو واقعا ذکر کیږي مشهور ده. حضرات انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام چې نو دا انتهائی ستیر وي پردناک او پرده پکار هم ده. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بارک فرمایي چې نبی علیہ السلام بچ کلا وړو بولو ته کې ناسنو داسې به کې ناسل لکه پیغله جنې چې کینی. پیغله جنې خو اسم شرمېږي چې بیا خطر دي چې څوک په لارې تیریږي نو څنګه ځان راټول کړي او با پرده کړي او کنه یو کیفیت خاصه جوړ کړي. دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام ټول انتهائی د حیا خلقو. بن اسرائیل مزاج دا چې دوی به دغه په بربند باندې لمبل خوړونو کې دغه په بربند بلمبل. حضرت موسی علیہ السلام چې نو دیبا چرته لمبلو ضرورت راغی نو چرته لري زیله بلار خورتا او صف چینی تا او بالکل تنهایی ته بدانو رسو الته لمبل. نو خلق یو ګره دا موسی علیہ السلام چې دی دیولې پرده کوي نو دې ته ویل کیږي لکه قوم لوط چې بدکاری کولا لوط علیہ السلام خلق منکول انه مناس یتطهرون عابو بما یمدح دکنا چې کوم صفات ته مدح او نغدی عیب غن. اوس دا خو صفات ته مدح او چې اوسره په پردی کې غسل کوي لکه چونکه دغه مزاج داسې بربند باندې کوتک لمبل لکه دا زموږ علاقو کې دا ماشومان په ګرمۍ کې جی وارم بچي په نهرونو کې چلام به خنای کمیس نه پرتوږي او درزاري وي. هاي دا یو بل څه خبر چې دا مصیبتونه سړي تا خیال نه ورته دا جيبه شي ده کنه ارضي مصیبتونه څه خبري
په دغه څو بنی اسرائیل چې کوم د یو بل مخ کې باغی غسلونه کول لمبل به کوله حتی موسی علی السلام با پرده به غسل کاو په دې ول ناراضي په اصل کې د دې په بدن باندې عیب دی او دې هغه عیب موږ نه پټول غواړو نو د هغه عیب په متعلق دې حدیث کې آدر ذکر شوی دی بعض کې ابرس راځي په دې باندې برګتوب مرض دی برګې دی برس دی او دې ذکر راځي آدر دی آدر یو بیماری ده چې هغه سره خصوصیتین پرسیږي دا یو قسم عیبی نو معنا په دې باندې مرض آدر دی نو دې زکه ځان زمون ته نه خي نو چونکه دا خود په نبی باندې عیب او انبیاء علیهم السلام چې دی الله پاک پیدا کړي نو بالکل دا عیبونو نه پاک او مبرأ او منزه او صفا او سترا کانما قد خلقت کما تشاء پشاوی تا خیال وردا نو الله د خپل نبی نه د عیب ازالی په خاطر یو غټی کی قوت پیدا ک د تختیدو او هغه غټی ته وی چې موسی علی السلام چې کله لمبل پتا کپڑی کی دی او د فارشی نو تر او تخت ار دی ورپسې او لخت ورڅخه غټی وشتله او پاغي باندې شپږ یاو د لختي هغه نخي هم موجود شوی وی حتی وصل الى ملئ من بني اسرائيل چغه یو طائفه تورسید نو چغي وکته نو احسن الناس نو بس الله پاک کوم دی د خپل پیغمبر نه عیب ختم ک او دای خلق ته خودل چې دی بی عیب دی خدا لن بل چې دی په پرده کې دا د کمال حیا په بنا باندې اوس مسلې باندې پوښوي اصل شی خداو خو په دې حدیث باندې ملحدین انتهایی درجه اعتراضات کوي چې ګټه چې دا یو جماعت دی او په جماعت سیز کی حرکت قوت څنګه پیدا شو سو بی یا حجر پای کې د فهم ماده څنګه پیدا شو او موسی علی السلام یو ګټه ته کپڑے راکا دا خود عقل نه خلاف خبره ده ځکه چې زی عقل سره چې نو هغه خبره کوي نو خپل فشان ذویل العقول سره کوي نو دې ګټه ته چې ګټي کپڑے راکا نو بدبخت ملحدین چې دي یو خو دې حدیث نه انکار کوي چې ګټه څنګه تخته ده بیا دې نه دا انکار کوي چې په ګټه کې الکه د خبرو د اوریدو او د خبرو د پویدو ماده د کم ځین رااله او بیا پیغمبر چې کوم دی اړوزان خبر نه دی پوه نه دی او دې چې کپڑے راکا او بیا ګټو وشته ګټي څه قصور لہذا دا حدیث نه دی معاذ الله دا حدیث صحیح دی او د بخاری حدیث دی او په نورو کتابونو کې مسلم او غیره کوم دا حدیث موجود دی لیس علی الله بمستنکرین دی کنه الله باندې خدا خبره مشکل نه ده چې الله په یو سیز کې عقل پیدا کی او یو غیر ذی عقل سیز کې عقل پیدا کی او اغین عمل د ذویل العقول سکی صادر کی دا الله ته مشکل نه ده نو الله دې ګټه کې عقل پیدا کاسه شعور خو تاسو وای کا شعور بسيط چور دی هر یو سیز کې دالا قدر استطاعت شعور شته دی یا رب الایما کی ویا سماو عقلی ومن شيء لا يسبح بحمده نار یو سیز کې شعور شته وان من الحجاره لما يتفجر من الانهار وان منها لما يخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیت الله دارنګ په دې ګټه کې الله پاک عقل پیدا ک او دین له ذویل العقول او عمل صادر ک نو چې کله دا ګټه ذی عقل شو یا دین عمل د ذویل العقول صدور الله ته صادر ک نو فعل به موسی کما يفعل بذوی العقول نو موسی علیہ السلام ورته ذوی العقول خبر شروع کړي نو ذوی العقول خو په خبره پويږي نو سو بیا حجر او ذوی العقول چې غلط کار کوي هغه د تعذيبن ضرب ورکول کیږي دې ګټه وشتل شروع کړه نو خبر اخلاص نو مسلې ور پويلي نو دې کې څه ښکار دي
حاضر کې یو اشکال داسې کې دی شي لکه د محدثینو دی طرف ته استادو دی شوراو چې څومره دي تاسو غدا توراتونه زبورونه نه پدې کې دوی دې طرف ته توجه نه دا کړي لیکن دې کې یو اشکال دا دی چې بیا خو په دې سره د موسی علی السلام هغه اصل مقصد حل نشو لکه موسی علی السلام کو پرده کوله پرده خلانه نو دغه یو جواب علما کوي چې دغه زمانہ کې بربند لمبل عیب نو بربند لمبل عیب نو یو سړی بل تک ګوري یو بل تک قتل سره بوقت ضرورت ته غسل عیب نو چونکه پیغمبر خو همیشه په افضل عمل کوي نو دې ځان په پرده کې ساته نو که الله دې خلق او تخکاره ک نو په دې کې د نبی سس پکاوي نه ده شوی د دې وجنا چې هغه زمانہ داسې و چې پای کې بربند لمبل باندې صعيب نو سو توهین نو سو تحقیر نو لہذا څنګه سوچ کال دي دیم خبره منګه کو چې دارس باب ناراضي چې پیغمبر خو لمبل نو په تنهایی کې لمبل د ټول جسد ستر لپاره او باوجود دې تنهایی نه پیغمبر بیا هم خپل اعضای رئیس چو نغه په جنگي کې یا په لنګ کې هغه پټ کړو نو اوس کې ته وای چې د ملائم من بنی اسرائیل ته چې دی ورته د خلکو څنګه پځي یادورنو نو بهر حال په دې مسلې باندې ځان پوکا چې سره د لنګ نه هم پته لګي سره د لنګ نه هم پته لګي چې دا غز دا میدان لار چې دریاب ته او جنگي واچوي او دا دریاب ته کته شي او چې جنگي خمزدار لون شي بیا تراوزه نو پته لګي اعضاء پته لګي خو نو بهر حال په دغه صورت سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د موسی علیه السلام سره د جنگینا هم دا معلومه شو د خلقو ته چې په دې باندې مرض آدور نشته ده نو دې کې څه ښکال دی او بل خبره من اغتسل عریانا دی نو په دې باندې سوال دی چې امام بخاری جواز د غسل عریانن په حالت تجرد ثابتې خلوت کې نو په دې باندې خو واقع د موسی علی السلام ذکر دا او موږ لپاره خو د خپل شریعت خبره پکاره وا نو شرع من قبلنا شرع لنا قاعده دا شرع من قبلنا شرع لنا اذا ذکرت بلا نکیرن ده چې بلا انکار یو خبره د شریعت ته من قبلنا ذکر شي نغزم شریعتي نوې ګورا ابي هريره سے فرمایي د نبی عليه السلام نه چې کانت بنو اسرائيل يختصنوا ورات بنو اسرائيل چې غسل وکاو په بار بندا ينظر بعض ملا بعض وكان موسى صلى الله عليه وسلم ايو روایت کې صلوات الرحمن عليه دینه معلومه چې جواز د صلی الله علیه وسلم علی غیر النبي صلی الله علیه وسلم یغتسل وحده دی بغسل کو پتنهای کې فقالوا دی خلق په خپل منځ کې چې والله ما يمنع موسی یغتسل معنا نمن کې موسی لرا چولان به مصر یو ځای شریک الا انه آدارو مگر دی خبر چې دی آدر دی آدرو بوزن آدمو یعنی عظیم الخصیتین دا بیماری وی ښا فذهب مره اراده وکړه موسی علیہ السلام یو ځل عذاب باندې اراده دا ٹھیک دی یغتسلو چې لمبلې فوضع صوبه نو کې خود خپل جامې علی حجر په یو غټه باندې ففر الحجر بصوبه نو تخت د دا غټه په جامو د موسی علیہ السلام چې کړه دی فارغ شو نو اوس دې کې قید لگاوا چې دا عمل د ذویل قولو بس فرار په جامو د موسی دا دې غټ نه صادر شو عمل هغه عمل د ذویل قولو نو فجمع موسی فتیز منډکړه موسی علی السلام جمع ازغلدو توي خو چې خپ تیز سره ازغلی فجمع موسی نو ور منډکړه موسی علی السلام فی اسره یا فی اثره د دې په نقش قدم یې دې پسې د دې په نخو باندې او یقول وی صوبی یا حجر صوبی یا حجر اے صوبی یا حجر اترک صوبی یا حجر پریګه دا زما جامعه غټه
پریګه د زما جامع غټه نو ملحد وی چوغور موسی سیفتا دماغو کې فرق راغی غټه سره خبرې کی الکه دماغ کې فرق نه دراغله بلکې دماغ کې قوت پیدا شو ٹھیک شو کنه زکه چې داغي یقینو چې الله په دې باندې قادر دی چې جماعت کې سواچی الله پاک حرکت پیدا کی غیر ذی عقل کې عقل پیدا کی او د غیر ذی عقل نه کار د عقل واخلی چار کله موسی علی السلام پوښ چې دا خو دې کې الله پاک عقل اچول دی او دا تختی سو بیا حجر سرا حت موسی عمل د ذویل قول شروع کو خطاب ورته شروع کو زکه چې من تزیا بزی قوم فله حکمه چې کوم سره د غیر شکل د غیر عادت د غیر صورت اختیار کی اپ حکم د غیر کی ګرځي ٹھیک شو نو چونکه غوا خو ګټه او کار د عقل شروع کا نو موسی علیہ السلام سره کار د ذویل عقل شروع کا حتا نظرت بنو اسرائیل تر دې پر چې بنو اسرائیل حتی موسی سے وکړه نظر الی موسی وقالو دوی چې والله ما بموسی من باس قسم می دې پر رب چې په موسی علیہ السلام باندې هیڅ عیب نشته باس باندې د ګناه بنکه هیڅ عیب نشته واخذ صوب خپل جامع واغستی وطفق بالحجر ضربا والله دا د کمال حیا دی وجنا او شروع شو په دې ګټه باندې په وهلو سره لخته شروع کړ په ګټه باندې را باندې کړه چې زه به تاسو سره پوښتنه ها اتمر بیا دې بيد زما وکړه قال ابو ور فرمایي چې والله انه لا دابون لا ناداب بالحجر 6 ضربا بالحجر خامخ هغه نخوي په دې ګټه باندې شپږ یاو په گزارونه چې شو په دې ګټه باندې موږ ته تغمی وایو کنه لکه شم چې ماشوم لراواچه په بدن هغه سور شي تغمی شي او دوکه ته دراړي وي دراړي دا چې تغمی جوړ شي دراړي جوړ شي او شو کنه نو بس ټیک ده کنه نو ګټه کې عقل راغی نو ګټه کې تمره قوت الله پاک واچو چاہے کې سراغه حرکت مادر اعلی نغه نرم مشوا د موسی علی السلام مخکې دې کې څه شکار شته تا د الله ما سره بوزي خو زه خو نه خو الله ته ما سره بوزي چې عمره تلار شو د اوس مقام ابراهیم کې اګه چې کوم مان ابراهیم علی السلام به ولاړو بیت الله تعمیر وکاو هغه دمره ډوغلې دی پکې او باقاعده د اخپو نخې دی پکې وموت ابراهیم علی صخر رطبه علی قدم خافیا غیر نائلی نو کیا ګټ کی اثر د قدمونو د ابراهیم علی السلام الله پیدا کول شي نو په دې لخ دی ګټ کی اثرات د ضرب د موسی د عصام الله پیدا کول شي دا څه خبره ده لکه موږ مخکې ویلو چې د حدیث صحت لپاره ستا عقل معیار او کسوټی نه ده چې کوم شی ستا عقل کې راځي نو وای به چې ټیک ده او چې ناراضي نو وای با نه تو خپل عقل حدیث لاندې کوي ستا عقل نه مانی حدیث کې راغلی عقل ته چې مانی کې نه مانی خیر دې نشته وره بیا د لور کې خو په درکې شابه مجبور شو معنا اصلار شو پہلے تم مجبور کرو بعد میں تمہیں مجبور کیا جائے گا ته پوښتنه نه کنه یار چرته پوښ یار ما د یو قصه د صوفیا وکړه ذکر قلبی نه ذکر قلبی دا غره ذکر کوي یو خدای لکه دا پیران چې څه پرکټسو کی دا زی بیا خو دې تاسو برته کی دا درځه هغه مراد نه ده ښا نو اوس دې عقل ته دې ضرورت ته وتوي چې ته ذکر کوا دې نه کوي تبه دې مجبوره کې نو تر دې چې دې به مختشي نو کې بیا ته وای چې نه نو دې به لګیای ته خپل کار کو دې به لګیای ان شاء الله او دا چل مال راځي کته ځکه د وتا توخه تا غل ورته کنه او آسان دې ته کول شي او دې ته ذکر قلبي وي صوفیا وی کنه دا ته نه ده ګس
ته دین دوګ ګوتی کته زړه دی نو ته مراقبه چې کای نو دې زړه کې دې زړه ته وایا چې ته اسم د الله تصور وکا د الله تصور نه ګوره ها اسم الله تصور وکا او وایا نو تبا بالکل نه وای تبا دې زړه ته وای چې د اسم الله تصور وکا د الله وایا دې نه وای یو ورځ به ته نیم ملت تصور کړي بیا به غینه پس ملت تصور کړي بیا به ان شاء الله سی وخت راځي ته به دې ته نو دی وای ته دا سارا نو پوجا دی وای بیا اکینی نو درې ورځې کې دنه دا چلته ځ کولش خو چې تنهایی کې دې زړه توا چې ته د اسم الله تصور وکا الله اسم الله او بیا دې مجبوره ک چې ته وایا دې وینا ته مجبوره کا نو کله چې تا دې مجبوره ک نو دې به عادي شي بیا به تا مجبوره کړي بیا چې صرف ته سترګې پټې کې دې ضرورت ته توجه شروع کې به دې بیا علم ان شاء الله خدا ته تجربه کې دا غز دا میدان نن جمعه دا نن جمعرات ته جمعه هفته پر زما ستا ملاقات دي دې کې زندگی د درس بیا ځته نه تاسو کوم چې څنګه ستا مراقبه کم دي تو راسه تا خیال نه ورته کنه پھر سے پوښه زما ته پرو پته دي تاسو کوټه نه پیر دي ما ته پرو پته ولګا ها حکیم نه زکه چې دا اوس دې حکمت خبره کړې و حکمت خبره خاجي وان ابي هريره تدابر روایت ده او دې دا روایت کوم دې د چاره د حضرت ایوب علیہ السلام ذکر رہے چاہے په بربند لمبلو پتن ہے کی وان ابي هريره رضی الله تعالی عنہ ان نبی صلی الله علیه وسلم قال بین ایوب یغتسل ریانا یورزو کی یورزوا په خوا ترجمه داسې کوله بینا ناګهانا یعنی یورزو کی یورزوا ایوب علیہ السلام غسل کا اوریانن معنی چې تنهایی کې په بربند لمبل جایز دي موږ د پاره مسله شو فخر علی جراد من ذاب الله پاک راو ورذول په دی باندې مول خان دسرو سونے کې مکڑی کی کیا ٹڈی نہ ہو نا نہیں مولخ جراد ٹڈی انو فخر علی جراد من ذاب الله په ټډیان راو ورزولې د سرو زر ملخان فجعل ایوب یحتسی فی صوبی شروع ایوب علیہ السلام چراغ غونډولې او جمع کول او نیول او اچولې په صادر خپل کې یحتسی معنی جمع کول او نیول او اچولې په سګي په جامه کې فنادى ربه الله ورته یا ایوب علم اکن اغنیتک اما ترا انی می بے پروا کرے دا سینا چتی وینه تعالی مالکی پیسې را کړی دي لیک دولت می در کړ دې چې ته بیا د ملخانو د سرو ملخانو په مخ کې کیږي قال بلا یقینا زما الله تا دې سره کړی دي خو مخ کې فرمایي وعزتک او زما قسم دې ستا په عزت ولكن لا غنا بيان برکاتک نیما نشته په ما باندې بے پروايي ستاد برکتونو نا مالدار خویم زوستا ته تنټنه مانکو مالدار خویم تا مالدار کړي ما استاد برکتونو خو موړنه ما وڅګنا ستاد برکتونو ته خو اوسم لا چاره لکه چې بنده خو وی لا چاره ته زه اوسم لا چاره استاد دا برکات چې کوم دی هغه ته خصوصا محتاج ما وروا ابراهيم عن موسى بن عقبان صفان نتا بن يسار نبی رحمت النبي صلی الله علیه وسلم قال بين ايوب يغتسل ريانا نو درې روایتونه ذکر کړل یو د موسی علیہ السلام او د ایوب علیہ السلام فاثبت من هذه الاحاديث الثلاثه ان الغسل عريانا
بخلوة يجوز او التستر في الخلوة افضل من التعري. بس دا خلاصه شو مخکې د قجیره طالب جانا باب التستر في الغسل عند الناس. شابه باب دې په بیان دې خبرې التستر في الغسل عند الناس، ځان پرده کول په غسل کولو کې مخامخ د خلقنا، معنی کې یو ځای کې خلق دی او ته لامبي نو خامخ به ځان پرده کوي. اوس دې کې مسله دا ده چې مخکې مسله اوریانن لامبل جایز دي او تستر افضل دي. اوس دې کې بیا راغی چې تستر عند الناس پکار دی. نو البته کومه ذکر چې تستر عن الناس او افضل دی، بیا د دوباره د باب ذکر کولو فایده څه شو؟ نو دغه جواب دادی چې یو تستر خلوتن دی یو جلوتن دی. خلوت کی تستر استحبابی درجه ده، په جلوت کی فرضی درجه ده. معنی چې کله خلق دی نو دلته کې دا دې جلوت وي، په دوران د جلوت تستر فرض دی. علما ذکر کوي لکه یو سړی دی او هغه باندې غسل فرض شو، اوس دې داسې تلار چلته کې پرده بالکل ناراضي، اوس پردم فرض ده او غسل کولم فرض دي. اوس به دې سکی اول خو به دې کوشش کې سداز طریقه به اختیار کی چاغه سره دې ځان پرده کې واچي، او که چر هغه سنین بیا و دې خلقو ته او اعلانو کې چرونو خدای دې پاره لکه اخوا ګوره زولا بابا. نو کې بیا هم خلق دې ته ګوري نو دې ځان بربند کی او دې لامبي دا خیال دی او په دې کې دې نه ګناهګاری. ما خو خندل په یو خبرې نو تاول یو خندل پونه شوي نو دې وسو کی ځان به بربند کی. اوس په دې کې ګناهګار څوک دي؟ دي نور خلق دي. دلته یو سړی او نابینا و، هغه بچه تبارو نو دا بل کوته د زنانې خطې پرته نو لکه دغه د دې ته د خزې وی چې دا غوړه دا خزې چې بکار کې دی بر راشي دا کور راته داخلو ته چاته وي ان نظر کې ګوري دا وزم کور د کلمو په صحالت کې کلمو په صحالت انا بنا ډېر روان هغه ته تدن ده او دیو زبدا بار نازم چې بر تر چتر اخیږي بر ته ګوري نو بیا ماته د تدن ټوخه وکړه خوشي ان دې کو ناز نو چې بر وخت دې پرتو درکه کنه دار ته بار باندې ګوتی دا نه ورته بار باندې ادا غو پي وته بس هغه راز شو بیا هغه په دې باندې کته دوباره خندا په دې راغله هر وې دین علاوه بل څه علاج کېده نه وي. اوسې پوښي نو ته خو هغه ته وای او چې نو بیا ته ځان بربند کې وبلامي او کې ګناګاری کې نه به ګناګار شي. لیکن الله دې په دې زکریا رحم الله باندې رحمتونه وري دا څه دې په د بخاری لوی خدمت کړي دی وی لیکن زما رائے دانه ده ډیر ناشنا خبره کوي وې زما رائے دادا چې مقصد دادې وتستر فی الغسل عند الناس سړی چې لامبي نو خامخه جنگي خو وی خو سره د جنگي نه هم پرده پکار ده په جلوت کې جنگي سره هم پرده پکار ده هغه بسنګي چې د خلکو نه یو خاطشه یا څوګلان سره ودروا چاله کته دی خو ګورځو لا اته به جنگي اچو دی دا خبره شو قربان دتا نه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هاني بنت ابي طالب اخبر انه سمع ما شاء الله ام هاني د علي رضی الله تعالی عنہ خور ده دې خبر ورکړه چې دی اوریدو د ام هاني نه یعنی مولا وی کنه ویزا
تقول دیوی چې ذهبت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم عام الفتح لاړم د پیغمبر اسلام ملاقات ته په کال د فتح مکی فوجدت يغتسل محمود پیغمبر اسلام چې لمبلې وفاطمه تستروه او فاطمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلقو نه پرده کړو. اوس په دې کې ظاهره خبره ده چې پیغمبر علیہ السلام چې غسل کوو جنگي بخام مخاو ٹھیک شو او سره د دینه فاطمه ولاړه او صادره داسې کړ دې ګوري قبل خوا کنه طریقه دا کنه ګورم داسې د تبع ته ګوري نه. اوس مسله د فقه دا چې کله جنازه دا زنانه قبر ته کوزه نو پرده بواچي صادره بو درو دا زنا دا دې خلک داسې صادره دا کې په خپل ورته ګوري دا خیال نه ورته او دا لکه صادره بیا د خلک د صادره پیدا شو وګوره ورته وکړه په معنا کې داسې ته مداسي خدي فقال من هذه سوقدا امها انا امها لي جي ذو ام هانيمه يوم ملک او دین دا معلومه شو چې په حالت عریانیت خبره د ضرورت جایز ده. حالت عریانیت خبره جایز ده د ضرورت او دلته چې حضرت دا من نو چونکه حضرت مکمل بربند نو عورات هغه خو پوشیده دي پټ دي نو دې لپاره څه مسله نشته ده. جی وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ميمونه قال سترد النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل من الجنابه فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه ثم مسح وما اصابه مخي نجاسات ذکر زلته ما اصابه هغه شی چې د حضرت بدن ته رسیدلو لکه منی وما يتعلق به. جی ثم مسح بيد الحائط او الارض حائط دی راوی شک دی یازمکا ثم توضا وضوء للصلاه غیر رجليه ثم افاض على جسد الماء ثم تنحى فغسل قدميه. ٹھیک شو. اوس امام بخاری فرمای تابعه د موافقت سفیان د اعمش نه کړه دی ابو عوانا او دارنګ ابن فضیل فی الستر په مسلې د ستر کې معنی دغه خبره چې سترت النبی د الفاظ څنګه سفیان د اعمش نه نقل کړي نو ابو عوانا او ابن فضیل هم ذکر کړي نو گویا کې تقویت د ستر امام بخاری په دریو روایتونو سره ثابت کړ. جی باب اذا احتلمت المرأة باب دې په بیان دي چې کله احتلام وشي خزه ته دا مثلا مخ کې ویل دا ترمذی کوم ویل دا امام محمد علیه الرحمت په فقهاو کې د دې خبره قائل دي چې د خزه منی نشته اتبام وی چې د خزه منی نشته بعض وی چې خزه منی شته خو د خزه احتلام نکي دغه چې د دې دا ظرف چې کم دینو دا منکوس دی لہذا د دې احتلام نکي. خو بارا چونکه حدیث ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ثابت ده چې لکه د خود احتلام کیږي لہذا منګه دې کې نه د اتباع منو او نه د بل چا منو بلکې د خود احتلام کیږي بس. او ځکه پیغمبر علیه السلام د حدیث مخکې مونږ وی چې نبی حضرت عائشہ فرمایل چې د خود احتلام کیږي حضرت نبی علیہ السلام فرمایي چې نیک بختي دا بچي بیا مور ته ولی زی او د مور په شکل باندې ولی اختیار د شکل کوي خدا غته چې دی له اختلام راضی کنه نیک بختي. جی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام بن عروه عن ابي زينب بنت ابي سلمة دا زینب چې دنو دالود د ابي سلمہ ده عن ام سلمہ ګور ام سلمہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبی دا او دا مخ د ابي سلمہ خذوا
او داغینه د دې اولاد شو نو یو پای کې زینب هم ده د ابي سلمہ د وفات نورستو نبی علی السلام ام سلمہ سره نکاح تړل دی نو لہذا د زینب د ام سلمہ لور د ابي سلمہ نشو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ربیبه شو جی قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول رال ام سلیم د انس مور دا او دا روس دا خزه د ابي طلحه شو زکه چې دا انس مور ام سلیم کله چې د انس والد وفات شو نو دی ام سلیم چې د نبی ابو طلحه سره واده وکړ نوران ام سلیم چې خزه د ابي طلحه دا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالت یا رسول الله ام سلیم ید الله نبی ان الله لا یستحی من الحق دا تمهید لپادراتون کی مسئله چې تبه د خزي څنګه پیغمبر اسلام نه دا تاسو کا چاہے خزل احتلام راضی نو مکه تمهید کې خدا چې چونکه دا مسئله شرعي وا او په مسلې د شرع کې الله پاک د شرم او حیا اجازت نه درا کړي فرمایي ان الله لا یستحی من الحق الله امر نه کوي پر حدود حق چې تاسو حق تاسو مکوای اوس وی حل علی المرات من غسل اشته په خذبان لمبل اذا احتلمت کله چې دل احتلام راشي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نعم اذا رات الماء او کنا کله چې بوویني او دا مسله اتفاقی شو په صورت احتلام کې الماء من الماء ده اوس یو سړی دی یا خزه ده آیت په خوب کې لذت ته جما مخصوص شو او پس دغینا چې سارا پاسه دو اسنو د غسل پینشته دی او که چېرې کار خرابو بیا په غسل شته ما هذا جزاك الله واعلمك الله علما نافعا كاملا بالعمل دا یو چیز نو تاسو ورته ګوره زه بس کوم دا خپل نه خجی نو اوس دا مسله خو مخکې تیر شوې ده تاسو کې ابي داود شریف ویلی نو ابو داود کې یو مسله ده ابو داود کی دارازی چې دې حدیث کې خدل تر راغی چې ام سلمہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي ویلو د بخاری کې دلته کې اختصار ده کنه تاسو په صفحه 24 کې ویلو بخاری صفحه 24 کې چې ام سلمہ مخپټ ک نبی علیہ السلام ته چې او تختلم المرأه تراوړو صفحه 24 باب الحياء في العلم جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء فغطت ام سلمة تاني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة ام سلمي ویلو چا وتحتلم المرأة ابو داود جلد اول صفحہ 35 ابو داود شریف جلد اول صفحہ 35 مخامخ گور صفحہ 35 باب فی المرأة ترى ما يرى الرجل شتے تابا پیر سے او د پیر گاونډیم پیری کنه اوس ګوره مولانا صاحب باب فی المرأة ترى ما يرى الرجل حدیث ګوره عن ام سلیم الانصاریہ وهي ام انس بن مالک قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق ارأيت المرأة اذا رأت في المنام ما يرى الرجل اتغتسل ام لا قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل اذا وجدت الماء
اذا وجدت شابوایا ما قاطع شاف اقبلت عليها زوت متوجه شما ام سلیم ته متوجه شما پوښو کنه ما ورته اوفن لکی نیک بختی مړشي افسوس دې پتا باندې وال ترا ذالک المرا دا خزم خوبونه ویني داسي فاقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك يا عائشة من اين يكون الشفاء زين تخبرنا لانا کھا یوم 1 minute زمګه دي حاشی باس کړي ابو داود وی چې دا تپوس کون کی عائشہ وا اور عائشہ ته حضرت دا وی اور بخاری شریف کی وی چې دا ام سلمہ وا بیا روایت ته د عروه عن عائشہ توجه کوئ عروه دا روایت هشام ذکر کړي پای کې ذکر د ام سلمہ دی او د عروینا امام زهری ابن شهاب ذکر کړي پای کې ذکر راشي دی منصب ابو داود کې ابن هشام ان عروه ذکر کړي او بخاری کې دلته ابن هشام دی التا هشام دا عروه زوی د خپل پلان ذکر کړي دلته امام زهری ذکر کړي ته په روایت زهری کې عائشہ دا پر روایت هشام کې ان عروه سوق دا ام سلمہ دا زنتراله خبره بعض علماء روایت تا هشام ابن عروه عن ام سلمہ له ترجیح ور کړی او بعض علماء روایت تا هشام عن عروه عن عائشہ له ترجیح ور کړی نو بعض وی چې ابو داود کی تصحیف دی او روایت صحاح له ترجیح دا خو زمونږ د بخاری حاشیه ویلي دي چې دا ترجیح او دا استراب تعالی الو چې ام سلمہ او د عائشہ په یو مجلس کې اجتماع ناممکن وي نو چونکه دا خو بني ورته کنه چونکه دا خو بني دي د پیغمبر اسلام زوجات دي او کورونه یو دي نو ډیره ممکن ده چې په دې مجلس کې عائشہ او ام سلمہ دواړو ٹھیک شو نو ام سلمہ ویل چې هر یعنی ایر المراتو دارگی عاشی ویل چې ایر المراتو ٹھیک ہے اشکال دی خو اوس دا قول هشام د ام سلمہ والا ذکر ک اور ابن شهاب د عاشی ذکر ک رضی کې اشکال نشته اوس مثال شو ابو داود ابن شام عن عروه واقع عائشہ او دلته موسی شام ابن عروه عن عروه واقع ابن سلمہ تو چا ویل دي چې روایت ته هشام افضل دی قوی دی او چا چې روایت ته زهری قوی دی بس تاسو بخاری حاشیه کې ویل دي نو بیا خسته توجیدا او وی چې ډیره خسته خبره ده چې د ام سلمہ او د عائشہ په یو مجلس کې جمع کېدل سړي ممکن دي ناممکن دي چشتی شو جی نو دې کې څه ښکار دی مخکې دا الجو مثلا ګورا عرق الجنوب وان المسلم لا ينجس باب دې په بیان د خلی د مسلمان د خلی د جنوب او ځکه دا خبره چې مسلمان نه پلیتی سبحان الله دا سمرا آل حدیث محدثین اصحاب رکتی رکیق عنوان دی چې امام بخاری په باب کې دو څه ذکر کوي یو حکم د عرق الجنوب یعنی خوالا او دویم دا چې مسلمان نه پلیتیږي او باب کې دو جزء دي حدیث کې فقط دا دی چې ان المسلم لا ينجسو دا عرق ذکر نشته نو چې دا عرق ذکر نشته نو امام بخاری رحم الله چې باب تر چې عرق الجنوب حکم د عرق جنوب امام بخاری حدیث ملاو نشو چې باغی سره عرق الجنوب ثابت کړي وي او دغه حکم ولهذا وان المسلم لا ينجس اې د پاره حدیث ذکر
لیکن کوم چې دقیق النظر محدثین دي هغه د امام بخاری دقت نظری ته وګوره. هغه وی چې ان المسلم لا ينجس، دغه دلیل دی په طهارت عرق الجنوب باندې. ولی ځکه مولانا صاحبہ د عرق چې کوم دی د دې خروج د کوم ځای نه کیږي؟ جسد المسلم نه، جسد انسان نه کیږي. امام بخاری اولوی چې د جنوب جسد پاک دی، نو اوس ما يتعلق بالجسد پاک دی چې عرق دی، عرق پاک دی نو جسد پاک دی، او ما يتعلق بالجسد هغه په طریقه ولا پاک دی. خبر خلاص شو، دا خسته مزیدار وا. امام بخاری زنده آباد. اوس ځکه دا خبره مولانا صاحب چې د جنوب بدن پاک دی، نو چې جنوب بدن پاک شي نو د جنوب عرق خلچ کما ده او متولد من الجسد ده جو هغه پاک ده. او سوال دا دی چې دې پاک دی نو بیا دی له غسل حکم ولې ور کوي؟ نو دا غي جواب دا دی چې ګوره یو نجاست باطینی دی او څنګه او یو نجاست ظاهری دی، یو نجاست حکمی دی، یو نجاست حقیقی دی. په جنابت سره نجاست عارضی حکمی راځي او اصل حقیقت کې د مسلمان لا ينجس دی. من حيث الحقیقت لا ينجس ومن حيث الحكم ينجس، اے وقتی عارضی. لا ينجس معنی دا چې پلیت نه پاتې کیږي کې سو وخت کې سو عارض د ناپاکه و تراشی نو الماء طهور له دې. اوس دا چې امام ابا هريره چې لاړو تخدید نبی علیہ السلام نه، کله چې دې لار کې نبی علیہ السلام ونیو ولازه چیزو اځه په ناپاکه حالت کې نبی علیہ السلام اے نه كنت په جیزه خو جنابت کې ما نبی سن المؤمن لا ينجس. نو معنا دا شو امام ابو هريره دا خیالو چې دا نجاست حکمی په شان د حقيقي ظاهري دی، نو ځکه تخدید نبی علیہ السلام چې نجاست حکمی په شان د حقيقي ظاهري نه دی. چلو وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمير حدثنا بكر عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينه وهو جنوب فانتجست منه فذهبت فاغتسلت ثم جاء فقال اين كنت يا ابو ګورا طالب جانا وی ابي هريره فرمایي چې نبی علیہ السلام لقيته زور سے ملاو شما په باز لارو د مدینه منوره په دې حال کې چې حضرت زب جنابت کما فانتجست منه نو تخدیدم ترنا ټوب مې کوي او روایت کې راځي فن بجستو او تخدیدم ټوب مې وکا فذهبت لعلما فاغتسلت خپل کې کور کې مې ولمبل ثم جاء بیا دې راغی فقال ان كنت يا ابا هريره ته چرته وي؟ یجی كنت جنوبا فكرت ان جالسك وانا على غير طهارة. زب جنابت کې وما نو بد مې وګڼ چې تاسو ناس کې نو پنا پاکای کی. حضرت سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. مقصد د حدیث ممانعت ابو هريره د غسل نه نو، بلکې مقصد د حدیث پیغمبر اسلام هغه ازاله دوام د ابو هريره وا چې کوم دی په ذهن کې وا چې نجاست حکمی په شان د حقيقي ګڼل وو. چلو مخکې دا باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره وقال دقه ذکر کار خراب کړ في السوق اول خو سټیک د خو ته پر ډیر خسته روان. باب الجنوب يخرج ګوره تاسو مشکات کې براشي حدیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خو چاغه با بالکل نه پاتې کېده. یو ورځ ګوره دو وخان زغلول یو سړی اسراويست یا اوخراويست راځي کې د حضرت اوخ پاتش صحابه خپشو چې هو د نبی علیہ السلام اوخ پاتش. نبی علیہ السلام وی بخفه کېږي په مخلوق کې دا شی شته چې کله کم شي اوچتيږي نو خدای کته کوي بیا دا کله کله راشي ښه او کدا چې غلطیاں متیاں نه را دي نو تاسو پته نه د سچې داوی وکړي بیا انو شکر وباسه کله کله داسې کیږي. الجنوب یخرج و یمشي فی السوق وغيره. ګوره
جنب سره اوزی بد کورا او ګرځي په بازار کې او داس نور کارونه الله 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 حدیثین فرمای عمر رضی الله تعالی عنہ ادا چند صحابه نور ذکر کړی دي دوی چې وکاله په جنابت حالت کې دوی بل کور نه وته سو په جنابت رفع شي بنو یعنی غسل به نو کوي چې چا په تواضع کې فلان کې بار راشه आवाज به نه کوي غریب ناس زه چې متاخذ الله مستقل ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګی دا نبی علیہ السلام یې نیک بختو دا خو یو حکم باری تعالی دی چې وای طهارت څنګه جوړ فتطهروا ورغم استاد د بیماری یو قسم علاج دی دې سره هغه پلیتی او نجاست ناراضي چې ته د کوره بار نشي وته بازار ته نشي تله چا سره کلام کلوم نشي کوله نیک بخت داسې نشته او بیا د امام بخاری به مزاج ته ګوره چې استدلال څنګه ناشنا کړي جی وای خان وقال طا اوس ګوره حسن بصری قول د توجه کواخه حسن بصری قول دا دی چې حالت جنابت کې حجامت نشي کوله حجامت اخکر نشي لګوله دارنګي حسن بصری قول دا دی په حالت جنابت کې نکونه نشي کټ کوله حسن بصری قول دا دی په حالت جنابت کې سر نشي خړېله ولی وای کی چې داوی نه وخت کله نکونه غوس کړه سر کل کا دا خو د جنابت کیو بس دی ټول عمر خیره کی چې موږ د پلیت پری خود موږ د پلیت پری خود موږ د پلیت پری خود دا خیال ورته نو دی لپاره غسل نمخ کی چې جنابت شوی او غسل نمخ کی نکونه کټکول او غیره سر خریل شو یا اخکر لګور شو دا جایز نه دی امام بخاری د عطا قول ذکر کتاب تابع دی او په قول د عطا سر رد کی د قول حسن بصری چې دا چې د حسن بصری کوم رائے دا چې دا نکونه بیا خیری کې انسان ته چې موږ د پلیت پری خودو دا خبره غلطه ده او د سره په جنابت سره اثر نه پروزي انوي مولانا صاحبہ یحتجمو اخکر لګول شي کی بیماری وي الجنوب جنوب سره ويقلم اظفاره او کټ کول شي خپل نکونه ويحلق راسه او خریل شي خپل سر وإن لم يتوضا اگر چا د سنی کړي ارس کول شي چلو آسان دی وفي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زرين حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ دوی بیان وکړ چې نبی صلی الله ان نبی الله صلی الله علیه وسلم کان یتوف علی نسائی حضرت با چکر لگاو په خپل بیبیانو باندې دا کان د دوام دی پار نه دی فی الليله الواحده په یو شپه کې ولو یوم یزن تسون سوا په دا غرض د حضرت سویت تساوی نو چمنګاوی چې زینب بنت خزیمه او خدیجه چې وفات شي 11 نه چې دولاړي شي نو زوبدګي نه او پدې کې سوکوا ماریا قبطیه وا او بل سوکوا ریحانه صاحبه وا او دا دواړه وینځي وی نو باقي سوچوي وو بیان شوي سو پاتې شوي وو پاتې شوي چلو ماخه نو شو کنه دغه د مکه وفات شو کنه د اخري وخت چلو تاسو ها څنګه دون علاوه نه پاتې کی ها چې ماریا قبطیه پکې واچه بیا 11 شو کنه بیا 11 شو چې دا تلری کنه بس نو پاتې شو چلو وفي قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عمير عن بدر عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب فاخذ بيدي فمشيت موضوع ور سره روان شوم حتى قال چې حضرت کې ناشته فانسللت نظر روغن او کشید انسلال وی چې بل بدان نه خبره او روغن وزي درسګانا چلو فاتيت اهل فاغتسلت ثم جئت وقائل فقال اين كنت يا ابا هريره فقلت
فقلت له فقال سبحان الله فقلت لك دغه مخکې حدیث د جنابت کې و جی باب كينونة الجنوب في البيت إذا